ښکاري خو داسې چې ګوړه تیاره شوه او ډېره ښایسته ښکاري. نو دا بلکل اوس چې ګرمه ګرمه خورې که نه، د دې نه خوند لري. دا خوندونه په بل خوږ څیز کې نه وي. د ګوړې خوند ډېر زیات ښایسته وي او چې بیا ګرمه ګرمه خورې. خو دا څنګه تیاریږي؟ نو دا چې تیاریږي دا پوره یو عمل دی. نو که تاسو مونږ سره په دې ویډیو کې نو دا ټوله قصه به تاسو ته ښکاره شي. دا اوس مونږ ورځو د ګوړې لومبۍ مرحله ده، او هغه دا چې ګني ریبل او هغه بیا سپینول. نو دا اوس سپینېږي، پاندونه ترې جدا کېږي، پتری ترې جدا کېږي او ګنې بل خوا غونډېږي. نو دا اوس دې ته وټ وایي. دا وټ دی دلته ټول زمیندار ګني راشي او مطلب هغه کټ کي ځان له او بیا سپین کی پاندونه خپل کور ته یوسي او ګني مالک له ګاڼې ته یوسي. نو دا اوس په خرو باندې بار کېږي او دغه تاسو ته ښکاري چې دا ګني اوس ګاڼې ته وړي، یعنې وټ کې یې سپین کی او بیا ګاڼې ته وړي. او دا یو زبردست ماحول په دې کې ډېر ګپ شپي، خلک یو بل پورې ټوکې کوي، خنداګانې کوي. او دې ماحول کې چې نو هر څه به د نه هیر شي او خنداګانې خوشحالۍ وي په وټ کې، او هر سړی کارم کوي او په یو بل باندې اکثر ټکونه کوي، څوک څه وایي څوک څه وایي، تاله به یو خوند درکوي. نو دا د ګنو نه ګوړې ایستو لومبۍ مرحله ده. او اوس راځئ چې ګاڼې ته ورننوځو. نو دا دی چې ګاڼې ته ګني راشي نو بیا یې کرش کوي. دا د ګنو کرشنګ شروع دی او دې ته مطلب دا دی چې بس ګاڼې هم دې ته مونږ وایو که نه، چې دې ته علاجي وایي. دا چې مخامخ لګیا ده دې ته لاجي وایي. او علاجۍ باندې لکه دا ګني والي کېږي. او پخوا خو به دا د غویانو په زور باندې تاوېدله، او اوس ورته خلکو دا پیټر جنریټر یې لګولي، نو په پیټر باندې دا دغه تاویږي، لاجي علاجي ورته وایي. او بس دغه رنګ یې ګني کرش کېږي. د هغې نه پس دا دی اوس د پخولو هغه چې کوم منظر دی نو دې ته جوک وایي، جوک. او په دې کې جوکي ناست دي، دا چې دی نو خشاک ورولي دغه ته او دا اور بلیږي. او دې خوا وګورئ تاسو په کړي کې دا شربت چې دی نو د ګنو شربت اوس دا دی دلته کې ګرمیږي او خوټ کېږي. دا خوټ کېدل یې شروع کړي دي. او دا اوس چې وخوټ کېده نو دا ښه کافي ټایم اخلي که نه، یو پور تقریبا چې د 3 او 4 غنټو منځ کې ټایم اخلي د دې په هغه پوره عمل باندې. نو دا اوس چې دی لکه روچت شوي دي، شربت وخوټ کېده او ورو ورو غولی ماتوي. دې ته غولی ماتول وي چې کله دا شربت لکه پوخ شي او بر روخیږي نو غولی ماتې کړې، غولی ورو ورو زیاتیږي او دا شربت چې دی اول اوچت روخیږي بیا ورو ورو لاندې کیني. نو دا چې څونه غولی تیزیږي نو دا ورو ورو په لاندې باندې کیني او دا شربت ورو ورو ټینګیږي، لکه دې هغه ګاړه پن زیات شي، لکه تک شي تک. نو دا ورو ورو پکې بیا دا ګوڼه والي کېږي، دې ته ګوڼه وایي. او دې سره مطلب دا چې دا خو یو خو ډېر ګرمیږي نه چې لکه وسوځي ګوړه او اوړي روړي او دغه رنګې دا د ټینګېدو طرف ته روان وي. دې ته اتره وایي. او دا چې کله د دې دغه نه دې ته مونږ کړۍ وایو، د کړي نه بیا دې اترې ته راچي چې دا یخه شي او اخري مرحلې شروع شي. نو دا چې اوس ناستې دې خوا یې رولي، دې ته ګوړي وایي. ګوړي چې دی نو دا ګوړه دې خوا دغه ته راغورځوي اترې ته د کړي نه. او دغه رنګې دا ماشومان اوس لګیا دي ځان له د ګنو نه ګوړه تاوي او دا چیړ ګوړه دې ته وایي. دا چیړ ګوړه بیا دوی خوري. دغه دې ګوړي لګیا دي او ګوړه رولي دغه ته اترې ته ګوړه رولي. او دا ماشومان دي لګیا دي مغه ګني چې دی نو په ګوړه کې تاوي، ځان له ګوړه اوچتوي، دا بیا دوی خوري. اگر چې دا ډېر خطرناک کار دی، بعضې وخت پکې ماشومان هم سوځي، خو لکه ماشومان خو د خپلو عادتونو نه وړي، بس خپل مطلب سره یې کاري
نو دا د ګوړې یو قسم له هغه دغه مرحله ځکه چې ګوړه بس تیاره شي ګوره اوس تقریبا کړي نه راغونډه کړه او دا بس اترې ته یې راواچوله دې نه پس پوس بل پور دا یو پور تیار شو او د دویم پور دپاره په کړي کې دغه د شربت یې را پرېښوده د ګنو جوس چې څه ته وایي هغه یې را پرېښوده دغه پکې اوس د پیپ په ذریعه باندې دغه ټینکۍ نه دې خوا راځي دې کړي ته دا به اوس ترې راشي ټول او په کړي کې به توی شي او دغه رنګې اخوا چې دی نو جوک کې اوس چې دی نو دې پسې به اور سټارټ شي او دویم پور به شروع شي نو دغه رنګې دا سلسله جاری وي چې یو پور تیاریږي نو بل ورپسې شروع شي او دا عام طور لکه چې دا غاڼې چې دا د شپې سټارټ کیږي د شپې 2 بجې 3 بجې 4 بجې لکه دغه د شپې ټیم کې دا شروع شي د ورځې 4 پوره او 5 پور وباسي نو په هغه ټیم مزدوران راشي د شپې یا 2 بجې یا 3 بجې یا 4 بجې او غاڼې سټارټ کی په تیار کې او بیا ورو دغې نو د ورځې 4 پوره او 5 پوره تیاریږي یعنی 4 بورې یا 5 بورې ګوړه تقریبا یا 8 منه یا 10 منه ګوړه د ورځې تیاریږي په یو غاڼې کې دا یې اترې ته راواچوله دا اوس د یخولو کوشش کوي دا یې دلته کې پاتره کې پکې دا ګوڼه والي کېږي اخوا ورپسې چې دی نو نور کسان هم ناست دي هغې هم پکې دا رمبي وخي دې ته رمبې وایي عام طور نو په دې باندې یخی ده او راغونډوي یې د اتره کې دا ګوړه چې دا 2 حصې شي یعنی په منځ نیمه شي یو خوا د اترې یو سایډ ته او بیا د بل سایډ ته نو دې ته بیا ناست دي 3 او 4 کسان ورته ناست دي دې نه به چکې جوړوي نو دا اوس یخېدو ته ایثار دی ورو ورو ګوړه هم راغونډوي ګوړه ورو ورو چې دی نو دا اوچیږي د اوچېدو طرف ته روانه ده دې کې چې کوم هغه نمی ده هغه ورو ورو کمیږي اوبه تیلوځي ځکه چې دا ډېره ګرمه نو بس هغه آخري مرحلې ده او دا اوس ښه ټینګ حالت کې ده او دې ټیم کې د دې خوراک ډېر زیات خوند کوي دې ذایقه په دې ټیم کې دا بهترینه ذایقه د ګوړې نه خوند لري نو په دې ټیم کې به اخلي نو ګوړه یو بهترین سیز دی د چینو په نسبت ډېره ښه ده ځکه چې دا یو کمپلیکس کاربوهایډریټس دي په نسبت د چینی چې د یو سمپل های کاربوهایډریټس دي او ډایرکټ چې ته وخورې نو ډایرکټ په وینه کې یو ځای کېږي او دا چې دی دا لږ ټیم اخلي سلو ریلیز کېږي په باډي کې نو دا لږ سیف دی په نسبت د چینی ډېره خطرناکه ده نو موږ له پکار دي چې د ګوړې طرف ته راشو چینی پرېږدو او دغه رنګې ګوړه تقریبا چې په 2 حصو کې تقسیم شوه او موږ هم لږ سکو نو دا دې ټیم کې ډېر زیات خوند کوي د انسان خو تېړه نه صبرېږي خو به هر حال چونکې ظاهره خبره ده خواږه دي نو خواږه به یو حد کې به خوري د حد نه به زیات نه خوري نو دغه رنګې بس اوس ګوړه تقریبا چې یخه شوه او لږه اوچم شوه نو اوس چکې شروع شوې دا د ګوړې وایي چې آخري مرحله ده چې دا چکې شي او دا چکې چې بیا وچی شي نو دا په بورو کې واچولی شي او بیا یې خلکه خرڅوي یا یې د ګوړې منډۍ ته یوسي او یا عمدې ځای کې خرڅ شي دلته ورپسې چې د چا په کار وي هغې ورپسې دلته راشي او دلته کې یې واخلي او دغه رنګې دا سلسله جاری وي نو ډیره مننه ناظرینو چې تاسو مونږ سره وې او دا ویډیو مو کته الله هم خوشحاله او آباد لره او که تاسو دغه رنګې زمونږ ویډیوګان ګورئ نو مونږ به تاسو ته د کلیوال ژوند او د یو عام زمیندار ژوند باره کې او د زندګۍ باره کې تاسو ته داسې ویډیوګان پیش کوو تاسو به هغه ګورئ او تاسو به یو خوند هم اخلئ او څه زده کړه به ترې هم کوئ
نو دا زمونږ د نن ویډیو چې و دا ولاګ ورته ویلی شي دا د ګوړې د تیارولو باره کې و. الله مو خوشحاله او آباد لره. د خدای په امان. او یو خوا ګوړه جوړ شي بل خوا دا پوګ دی ته وایي پوګ دا د ګنو هغه ګني دي کله چې شربت ترې ختم شي نو تش پوګ پاتې شي دا بیا وچوي او بته